یو حدیث مبارک کې راځي کله چې یو انسان وفات شي نو په کورونو کې اکثر داسې کړي ازنانه په باندې غړانګي راکاږي غړانګي خو پیژنو ټولو چې ځان نه پسې ټاپې غوندې وي چې ته خدا سي وي او داسې وي او داسې وي حدیث مبارک کې راځي وایي کله چې یو انسان مړ شي او د مړې پروت یا دل دی یا په قبر کې وي او دا خزه چې کوم د غړانګي په راکاږي چې ته خدا سي وي لکه سم دیوال یا داسې وي ته خو سم پلاوان وي او مختلف قسمه صفاتونه بیانوي وای ملائکه راځي او دغه مړي داسې سوق ورګي ته پر اختیار داسې وي ته پر اختیار داسې وي اوس ذهن کې سوال راځي چې د مړي غریب څه ګناه کړه چې ملائکه دغه خزه په غاړانګو باندې دغه مړي ته نقصان څه رسیږي حالانکه قران کې خراسي ولا تزر وازره وزر یو کس له بل کس بوج نه وي چتای یو کس له بل کس د ګناه عذاب نه ملاويږي دا حدیث مبارک کې راغله چې غړانګي خزه راکاږي هغه غړانګي ویي د مړي ته باندې عذاب څه ملاويږي د مړي ته باندې سکون څه ملاويږي علما فرمایي وای دغه مړي ته باندې دغه سکون ملائک په دا وجه ورکوي چې دغه په خپل ژوند کې د غزنانه او خطر بیت سره نه وکړي چې دا کله ژوند دی او په خپل کور کې خپل زنانه څلا په دا نه پوي کړي چې زمړ شم په واونه غړان کې نه راکاو او زمای عزتمند موږ تاسو چا به سالويخ کاله عمر تیر کړی وي په دنیا کې چا 15 کاله تیر کړی وي چا 50 چا څومره آیا موږ په خپل کور کې زنانه ته خبره کړې ده چې زمړ شم ما باندې غړان کې نه راکاو ما باندې غیر شرعي کارونه نه کوو چا ویلي په کور کې چا په خپل کور کې زنانه په پوي کړی دي چې مال مرګ راځي زه مرګېږم زه د خور نه څم وای په خور کې خخای تاسو غیر شرعي کارونه نه کوو داسې خبره نه کوو چې په هغه باندې الله خپه شي چا ته تربيت ورکړای څوک هم د تربيت نه ورکوم اول خو موږ ذهن له خبره راځي نه چې موږ مړ کیږو مړه موږ بيخي مرګ هرکړای نه چې موږ مرو نو زمای عزتمند موږ تاسو لا پکار دی چې خپل زنانه ولنده تربيت ورکو په کور کې کلور دی او که خزایرا که خور دی که مور دی په دا خبره وي پویاوي وسنه په ژوند باندې چې زه مړ کېږم چې کله مړ شم اول نو ته کیسه بیان کا غونډه چې را ما من په جمعات کې دا خبره واورېده او د حدیث مبارک نه واورېدل نو ګورا څنګه چې زمر شم تاسو وځي نه مال سکون راګي خپل ملنم څه ګاډ ور دي تاسو ولام ته ګرځي شي نو ما باندې غړانګي نه راکو